بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. د دې دینا دریم باب دے د سورت آخر پورے او پدی کې شپږ زواجر بیانیږي. اول زجر دے بی انکار البعث او ذکر دے پکې اثبات د بعث بعد الموت. ويقول الانسان او وای دا انسان ایدا ما متو آیا کلا چې زمړ شما نو خامخا زبا اخکل کیږما حیا جون دے. اولا یذکر نو رد دے پدی منکرین بعث باندې وای او پدی طریقے سرا اثبات د بعث کئی. اولا یذکر الانسان آیا دا انسان نه یادی چې یقینا مونږ دې پیدا کړو دین مخکې د هیڅ نو او داغې نه مونږ دلا وجود ور کړو دای نه دی یاد وی. ولم یکو شیئا حالانکې دی نه و هیڅ څیز نو د هیڅ نم شی جوړ کو دا ګران دی او که د دا دوباره پیدا ګران دی وی. فوربک لنحشرنهم نو قسم دی ویستا پرب لنحشرنهم خامخا مونږ با یودیا کو دوی و شیاطین او شیطانان. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا بیا به مونږ حاضرو دوی جهنم ته گیر چاپیر جثیا زنګنونو باندې. دا یو حالت دے د تخویف اخروی دے تر آیت نمبر 72 پوری تفصیلی. ثم لننزعن من کل شیعت بیا بجدا کو مونږ د هر ډلنا ایهم اشد علی الرحمن کم یو چې دوی کنا ډیر زیات وی د رحمان مختا عتین سرکشی کې کم یو چې ډیر سرکش وی دی ټول بمونږ مخامخ کو رحمان تا. ثم لنحن اعلم بالذین بیا دام دا چې مونږ خامخا پویو په هغه چا چې هم اولا بها صلیا هغوی ډیر لایق دی په دې کې صلین د داخلې دو. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا او نیئی تاسو الا واردها الا واردها مطلب دا دے چې تاسو کنا ہر یو با دی جہنم تا واردیگی بورتا خودل تا دا ورود پا کم معنی دے نیو معنی دا یو تفسیر دا دے چې ورود دے پا معنی دا دخول او نار نا مراد دے اور دا جہنم ها ضمیر نار تراجی دے چې جہنم تینا مراد دے. نو مطلب دسو شو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا او نیئی تاسو ټول مگر داخلی دن کی تاسو جہنم تا. دا ورود پمانا دا دخول دیو تفسیر او دا ورود دا دخول پمانا قرآن مجید کی راغل دے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ یا لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها نو دل دا معلومیگی چی ورود پمانا دا دخول دے. بل دل تکی رستی بیا رستو آیت کی وی ثم ننجی الذین اتقوا او نجات وی پس دا دخولنا نو دینم معلومیگی چی واردوها پمانا دا دخول دے. نو بیا دا دی مطلب دا دے چې ام منکم الا واردها د منکم خطاب عام دے مومن کافر دواړو ته چې تاسو کې نه هر یو با جهنم ته داخليږي. خدا دخول کیفیت با جدا جدا وی. د کافر دخول چې دے دا با د سزا په توري ناغه ته پکې تکلیفي
او د مومن دخول چې دی دا بطور عبرت دی چې وګوره چې ته د الله شکر وګڼې چې د دې زیانې ته بچ کړې نو د دپاره به هغه بردن و سلامن شي. نو یو تفسیر د دې آیت دا دی. بل تفسیر پکې دا دی چې ورود په معنی د دخول دی، لیکن منکم کې خطاب دا صرف خاص کافر ته دی. ام منکم الا واردها، نی تاسو مگر تاسو داخلی دن کی ای دیتا. دا د ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا قرات د وجنا چې ام منهم دی باغی قرات کې. بہرحال دویم کول دا دی او دریم کول دا دی چې ورود دا پمانه دا حضور دی، حضور حاضریدل، او دا راجح قول دی، عام دا قول اخلی چې ام منکم الا واردها، نی تاسو مگر حاضری دن کی ای تاسو دی جہنم تا. ہر یو با جہنم تا حاضری گی، آغا پولی سرات نہ بتیری گی. خو چې چاہتا جہنم لکل شیوی نو آغیبت نتیر نشی و بغرزیگی، او کم یو چې آغا د جہنم نا اللہ ساتی نو آغیبت دین پوری اوزی، لیکن حضور بے ورطا اوشی. ام منکم الا واردها کانا علی ربک حتما مقضیہ، دے داستا پر رب مانے فیصلہ کڑی شوی. ثم ننجی الذین اتقوا، دا ثم دلتا دیرو دیونو کی دا تعقیبی ذکری دا پارا دا. ثم ننجی الذین اتقوا، بیا بمونگا بچکو حغا سوک اتقوا چیزان ساتلے وہ، ونذر الظالمین فیہا جثیہ، او پریو بغرزو مونگا ظالمان پدی جہنم کے جسین پڑمخی. پدی کی دلیل دے چی داخلی کی بٹولا دکوئی ونذر الظالمین، ونذر الظالمین وائی دی کی ددی تائید کی گی چی دا ورود پمانا دا دخول دے، لکا اول کول چی در تماوی ہو ډیر کول دا دے چې ورود په معنی د حضور دے. خدا نظر الظالمین کرینه دا د اول قول د پارا چې ټول به داخلیږي. لکه ګوره دلته وای ظالمان با پکې مونږ پړمخي پریدو، داسې نه وای چې وندخل الظالمین فیها جثیه. وای مطلب دا چې دی مخکې نه دی نو متقیان به اوزی او ظالمان به پکې پرېښودلی شي. نو دین دا کرینه دا چې ورود دا د دخول په معنی دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، دا دویم زجر دے د وجه د تکبرنا. د قرآن مقابله کې استکبار کوي او کله چې لوستل کېږي په دی باندې زموږ واضح آیتونه نو وایي کافران ایمان والو ته ای الفریقین خیر، کما یو ډله دې دواړو نه بهتره ده مقاما د ضیا په اعتبار سره او ښایسته ده ندیاً د مجلس په اعتبار. وکما هلکنا قبلهم من قرننا، تخویف دنیاوی، او څومره هلاک کړي وو موږ دوی نه مخکې کلي هم احسن و اثاثا چې هغه ښایسته وو، اثاثا د سامان په اعتبار، وریا او د شکل په اعتبار. مانا سامان د فرنیچر اغی سکا عالی شان وو، پاغی با پا گٹو او پا کانو باندے نقشو نگار کڑی وو، ورئین د شکل پا اعتبار سرم احسن وو. قل من کان فی الضلالتی علت دما قبل، قل آیا چی حق سوک وی پا گمراہی کے فلیمدد له الرحمن مدد، ندل محلت ورکی دت رحمان مدن محلت ورکول تردی چی کل دی اگوری ما یوعدونا چی دوی لبکم و دی سرا کم وعدی کی گی یا عذاب او یا قیامت. فسیالمونا نظر دی بپویشی جمن ہوا شر مکانا، سوک دی بد مکانن د حال پا اعتبار سرا و اضعفو او کمزوری دی جندن د لشکر پا اعتبار. و یزید اللہ الذین اهتدوا هدى، بشارت دے حق مومنین لا چی دا چا تعلق قرآن سروی. ویزید اللہ الذین، اللہ زیادی کئی حق چالرا چی ہدایت عمومو ہدن ہدایت، والباقیات الصالحات
او باقی پاتی کی دن کی نیک عملنا غردی استاد ربنی ثوابن بدلی پا اتبار سراو بہتر دی مردن د واپس کی دو پا اتبار افرائیتا آیت خبری آیتا تا پتا دا الذی حال دا حغچا دا درم زجر دے دا ترقی دا حصول دا وجنا وی افرائیتا آیت خبری پا آغچا کفر بی آیاتنا چی انکار کڑے دمونگ دا آیتونو کافر دے او بیام سوئی وقالا دے وی لأوتین مالا و ولدا خامخا ماتبراکی گی مالا و اولاد اطلع الغیب دا د قائل د قول جواب دے اطلع الغیبا آیا دے خبر شے دے پا غیبو امت تخذ عند الرحمن عہدا یا د رحمان سکا سوعد کڑی دا کلا حس خبر ندا سنکتب ما یقولو زرد منبلکو اغاج دے وائی ونمد له من العذاب مدّا ومنبا زیاتو دل پارا دا عذاب نمدن زیاتول ونرثه ما یقول ویاتینا فردا ونرثه ما یقول نرثه ما یقول آخر بوالو منگ ددنا اغا خبری چی دے وائی سمطلب د برسووی د اوی چی لأوتین مالا و ولدا چی د مال او د اولاد د بقا دعوی اکڑا چی دا مال او اولاد بماتا ملاوی گی او گویا ما سکبوی اللہ وینا دا خبر دروغ دا ونمد له من العذاب نرثه ما یقول دا دے چی سوائی کنا دا مال او اولاد دا بدت ورکڑے شی لیکن آخر بیت نمونگا واخلو من آخر بددن پاتی کی گیا گا ونرثه ما یقول ویاتینا فردا و دے برادی منگتا یوادی واتخذوا من دون اللہ سلورم زجر دے بے اتخاذ الالہا او دوی جوڑ کری دی بیدا اللہ نا آلہا لیکونو لهم عزا چی دوی شید دی دا پارا عزت ذریعہ دا عزت کاللہ چرینا سیکفرون بی عبادتهم زردے چی دوی با انکار کئی دا غی دا بندگی او دوی بشی پا دی باندے ضدن مخالف علم ترا زجر دے پینزم بی اتباع الشیطان علم ترا آیتان دلی دلی انا ارسلنا شیاطینا چمونگا با پریگدو شیطانان پا کافرانو باندے تعزهم ازا مانا دی بے برنگیخت کئی برنگیخت کول مانا شیطانان بے نور پا کفر مانی را پارئی تعزهم مانا خٹکوی بے دوی خٹکول نور بے جذباتو کی راولی فلا تاجل علیہم نو تجلدی مکو پا دی باندی منظر عذاب ولا مغاڑا ولی ذکا انما نعود لهم دا یقینا منگ اشمیرو دی دا پارا اشمیرلا دی یو لمحا یو سا یو سکن یو میلٹ منگ اشمیرو یوم نخشر المتقین الى الرحمن وفدا دا اس د شمیرلو او د حساب انجام ذکر کئی بشارت اول یوم نخشر المتقین پکمرت جب مونگ جمع کو متقیان رحمان تا وفدن د ملمنو پتور ونسوق المجرمین ابشر مجرمان جہنم تا تگی بوی وردن یعنی دی شڑلو د وجنبا لوگی او تند وحلی وی لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ چونکہ دا یملکون ضمیر ند معلوم او من اتخذ عند الرحمن عہداتنا استثناء دا نو لہذا آیت کی اشکال پیش شو او د دې اشکال د وجنا په آیت کې درې توجیحات دي یو دا چې لا یملکون الشفاعت دوی با اختیار نه لري د سفارش کولو د هیچا د پارا دوی با د الله په نظمانه هیچا له سفارش نشي کوله الا بیا استثناء منقطع ده
الا استثناء منقطع او د لا یملکون ضمیر چې دغه مجرمانو ته راجع دی چې دا مجرمان با الله په نیز باندې د چا په حق کې سفارش نشي کوله. ها لیکن من اتخذ عند الرحمن عهدا دا استثناء منقطع د لیکن په معنی دفع د استدراک کوي کی دې شي چې د چا خیال کې راشي چې الله په نیز به هیڅ څوک سفارش نشي کوله نو وینها ها من هغه څوک چې هغه نیولې وي الله سره عهد او الله هغه ته د شفاعت اجازت وکي نو هغه به بیا د الله په اجازت شفاعت کوي چې د هغې تفصیلات بیا په نور ځایونو کې شته. دویم دا چې نه استثناء متصل دی او د لا یملکون ضمیر عام دی متقیان مجرمان دواړو ته راجع دی. مطلب څه دی لا یملکون شفاعت دوی با اختیار نه لري د سفارش کولو هیڅ څوک مگر هغه څوک چې رحمان څخه عهد کړی وي ناغی به بیا سفارش کوي. درېمه توجیه دا ده چې د لا یملکون ضمیر راجع دی متقیانو ته او الا من مخ کې لام مقدر دی دا متقیان با اختیار نه لري د سفارش کولو لاحد هیڅ چا د پاره الا لمن مگر هغه چا د پاره چې هغه رحمان څخه لوز کړی وي چې هغه نیک سړی وي دا هغه نیک سړي په حق کې به دی سفارش کولی شي. وقالو دوی وی زجر دیش پغم اتخاذ الولد په عقیده باندې دی وی چې رحمان جوړ کړي دی اولاد لقد جئتم شیئا ادا خامخا تاسو کړي دا خبره ادن وزنی دمر وزنی خبره دا چې تکاد السماواتو کې نږدې دي چې اسمانونه اوچوي د دې خبرې د وجنه وتنشق الارض او نیمګړي شي ځمکه او وغورځي غرونه حدن دړې وړې ولی ان دعوا للرحمن ولدا چې دی بلل د رحمان د پاره اولاد وما ينبغي للرحمن حالانکه مناسب ندی رحمان د پاره چې هغه جوړ کی اولاد. ان کل من فی السماوات دا د ما قبل علت ندی دا ټول چې دی په اسمانونو زمکو کې مگر راتون کی دی رحمان ته عبدن په عاجزی سرا لقد احصاهم خامخا غشمیر لیدی دی ټول راگیر کړي دی دی وعدهم او شمیرلی دی دی عدن شمیرلو دا ټول برادی رحمان تا پرز دا قیامت یوادی. ان الذین بشارت دنیاوی دی یقینا آغا خلق چی ایمان راوڑ عملونه کړي نیک زر دی چې پیدا بکی دی دا پارا رحمان ودن مینا د زړونو په زړونو د مؤمنانو کې نو صالحینو کې لکه روایت کې را دي چې الله یو سړی سره په دې دنیا کې مینا کوي نو الله آسمانی مخلوق ته اعلان وکړي چې فلانی سره زمینه کوم تاسو مر سره وکړي بیا د هغې په واسطه باندې د دنیا خلکو په زړونو کې الله واچوي چې تاسو هم د سړي سره مینه شروع کړئ. دا مطلب دی د سیجعل لهم الرحمن ودا نو ځکه مونږ وی دا آیت تخویف دنیا دا بشارت دنیاوی دی. فانما یسرناه بلسانک ترغیب الی القرآن برای حصول ود کتا سود الله دا مینا حاصلول غواړئ نو قرآن ته راشئ. انما یسرناه بلسانک یقینا مونږ آسان کړی دا قرآن ستا په ژبه باندې لتبشر به المتقین چې زیری ورکړې ته په دې سره متقیانو ته او ویرې په دې سره قوما لدا جګړالو قوم وکما هلکنا قبلهم من قرن او څومره هلاک کړي مونږ دوی نه مخکې کړي. هل تحس منهم من احد آیت ګوري دوی کې نه څوک او تسمعو لهم رکزا یا تباوری دوی د پارا سکشار مانا نوم نشان نشتا داغی اس دنیا نلارل. بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا سورت طه مخ کی سورت مریم کے ذکر وہ د موسیٰ علیہ السلام د واقع اجمالاً نو په دې صورت کې داغي واقع تفصیل بیانېږي یا مخ کی صورت کې اثبات د توحید وو په ذکر د
عجز د انبیاء او د ملائکو. نو په دې صورت کې تشجیع د دعوت توحید باندې. دغسی د صورت په آخر کې الله ویلی انما یسرناه بلسانک. نو د صورت طه په شروع کې وای چې ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. دعوت صورت دا تشجیع علی الدعوت، دعوت توحید باندې تشجیع ورکی، حوصله افزائی ورکی په واقعه د موسی علیہ السلام. خلاصہ د صورت طه دا چې صورت دو حصوں کې تقسیم ده. اول حصہ دا 98 آیتونو کې، او په دې 98 آیتونو کې دو خبرې دي. اول خبره تمهید ده او بل مقصد ده. تمهید په ابتدائی 8 آیتونو کې ده، او په تمهید کې 3 خبرې دي. اول خبره تشجیع علی الدعوت په 2 او 3 آیت کې. دویمه خبره 15 عقلی دلیلونه دي، او 3 خبره دعوت توحید ده. بیا د 9 نه 98 پورې مقصد ذکر کړي د دې حصے چې هغه واقعه دا تفصیلا د موسی علیہ السلام د تشجیع علی الدعوت د پاره، او هغه به بیا مونږ وو چې په 6 مقاماتو باندې مشتمل ده. طه ما انزلنا علیک القرآن تشجیع نه ده نازل کړي مونږ پتا باندې دا قرآن لتشقى چې تزان په سختۍ کې واچه. دا قرآن دیل نه دی راغلی چې تزان په سختی کې واچه، نه برتیر شل چې انما یسرناه بلسانک. ستا په جبه باندې به زمونږه چلو، تا تبا آسان وی د قرآن بیان. انما یسرناه بلسانک ان علینا بیانه. په مونږ باندې دې ستا د جبې نه قرآن بیانول دا زمونږ ذمہواری ده. نو دا قرآن دیل نه دی راغلی چې ته ځان سختی کې واچې، الا تذکرتن مگر یاد دهانی ده لمن هغه چاله یخشا چې هغه یریږي. تنزیلا بیان دے عظمتی کتاب او دلیل اکریم دے ورسرا. مانا دے نادل شوه دے نادل اول دا غذات دا طرفنا چاگ پیدا کری دی زمکی اسمانو نوچت. الرحمانو دویم دلیل رحمان دے پا عرش مانی برابر دے. لہو ما فی السماوات دریم دلیل دے حغد پار دی سجدی پا اسمانونو کی سجدی بزمکا کی او سد دی پا منس کی. وما تحت الثرا او سجدی دزمکی دلان دے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ سلورم دلیل اوکتا اوچت آواز سرا کے خبرہ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ یقیناً اغی پی جنی پٹا و اخفا او خپٹا. که خپٹا خبر ولی نی آغم آغتا پتا دا. اللہ لا الہ الا ہو دا دعوت توحید دا. اللہ دے جنشت دے حقدار دا بندگی بے دا غنا. لہ الاسماء الحسنى صرف حق دی پار دی خیستہ نمونا، خیستہ نمونا دا حق دی. نفدعوه بها مانا اللہ نا دعاگان غواری پا وسیل دا غ دا نمونو. وحالتا کا حدیث موسیٰ دا دیدیان اوسا تفصیل سر ذکر کی گی واقع دا موسیٰ علیہ السلام. او دی کی شپږ مقامات تی. اول مقام دے آیت نمبر 24 پورے. پدی کی د موسی علیہ السلام مدین نا مصر تا واپسی حال. دویم رسالت ملاوی دل. او دریم خبره 2 حکمون دی لتکمیل توحید او معجزات ذکر دے. نو کل سلور خبرو باندې مشتمل دے. اول مقام وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى او یقیناً راغل تا کیسه د موسی علیہ السلام. دلته کې د موسی علیہ السلام واقعه شروع کړي د مدین نه واپسی مصر ته. او پدې کې اذرا نارا شپوي موسی علیہ السلام سره کور عالم دی
موسمم یخ دی. نو اذ رأى نارن کله چې د ولیدو اور فقال لآله نو ای ویل کوروالو ته امکسو ادریږئ انی آنست نارا یقینا ما اور لیدلې. اس موسیٰ پیغمبر دے معجزاتی کثیرہ والا دے لیکن غیبدان خو نه دے اور نه دے او هغه ورته اور معلومیږي. انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدى. دو ضرورتونه دي د موسی علیہ السلام نو د دواړو ذکر یو کو وی یو خدا چې زبه د اور یو لمبر آړم مونږ بدلته اورو لګو نو تپش بتنا حرارت بتنا حاصل کو. دویمه خبره دا چې دی اور والا اور سکه بخامخا اور بلولو والا وی نو لار بم تنه معلومه کم. نو لعلی کی دی شي چې زراړم تاسو سکه منها داغه اورنا بقبس یو لمبا او اجد علی النار یا بد عموم ما اور سکه علی النار مانا عند النار هدن سوکلار خودن کے. خو فلما اتاها نو هر کله چراغ اور سکا نو دیا یا موسیٰ نو دت آواز شو چه موسیٰ هغه آواز سو شو انی انا ربک. دا تفصیل د ندا دا اوس انی انا ربک یقینا زستا رب ما فخلان علیک کوز کا خپل پیدار انک بالواد المقدس یقینا ته پاک لمنا د غر کې توا چې توا نوم دے د غر پاک لمنا کې چې توا دے وادی توا کې. وانا اخترتک او مات منتخب کړي فاستمع لما یوحى نو وکي دا غتا چې تا ته وحی کیږي. هغه وحی صدا اننی انا الله لا اله الا انا نشته د اقدار د بندګۍ به د مان فعبدنی نو عبادت زما کوا او مز قائم کا لذکری زما د یاد د پارا. ان الساعه آتیه یقینا قیامت بخا مخارادی. اکادو مانا ارادو پرونو تیرشیو کنا انکادو پمانا دا ارادو. اکادو زغوارما اخفیها چه پٹو ساتم دا قیامت چه قیامت دا علم ز پٹو ساتم. اللہ وی اکادو اخفیها او دی وی چه نا پیغمبر تا پتوا چه قیامت بکل را دی. الله وی ورته ویلیو نو بیا پیغمبر ویلی ولی نو وی دا کسر نفسی وکړه حظما لنفسه. نو الله وی لا اکادو اخفیها زغوارم چې دا قیامت دې پټو ساتم. مانا ما اخپل ځان نه علاوه د قیامت دا خبر هیڅ چاله نه دی ورکړی. ولی لتجزا کل نفس بما تسعى دی د پارا چې بدل ورکړي شي هر سړی ته بما د هغه عمل چې دی بکئی. ځکه دا محل د جزا دی هغه وخت د جزا دی چې پټ وي نو هر یو به ولا تیارې کوي. فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها. دا اوس تشدید په دی وحی معنی د مضبوط پاتې کېدو د پارا. فلا یصدنک عنها نو من دین کی تا دا غینا من هغه څوک لا یؤمن بها چې ایمان نه لري په دې باندې وتبع هواه او تابعداري کوي د خپل خواهشاتو فتر دا کني تبه هلاک شي. وما تلک بیمینک یا موسی. دا اوس تمهید دی د اعطاء معجزې د پارا. الله معجزه ورکولو والا دے خداغی نمخ کی تمہید چې داغی معجزه اهمیت ورته معلوم شي حقیقت ورته معلوم شي. وی وما تلک بیمینک یا موسی او سدی ستا په دی خلاص کې اے موسی. نو دی کی دلیل دے چې عمسا وغیرہ په خلاص سره نیول سنت الانبیاء دی. دا خلاص سره خلاص استعمالول. وما تلک بیمینک یا موسی ستا پا دی خلاص کی سشید اے موسی. دا سوال دا طلب العلم دا پارا نو دا دلیل دے چې هر سوال دا علم دا طلب دا پارا نوی. ذکر چې الله سوال کولو والا دے او اللہ تا خپت دا چې دی خلاص کی سدی عمسا دا. نو دا مطلب نه دے چې دا عمسا دا یا سشید
نه د سوال مطلب دا دی چې د دې مسئول د دې شیز حقیقت د خپل ذهن کې پورا راشي. موسی علیہ السلام ته مستحضر شي چې واقعي لاس کې مې امسا ده، ځکه اوس به دا کیفیت بدلی نو چې دا ذهن کې رانشي چې دا چرته څه جادو مادونی. نه هغه امسا اوس شکل بدل کو. وما تلک بیمینک یا موسی قال هی عصای. موسی علیہ السلام ویلی دا عصا د زما. بس دمر جواب بس وہ موسی علیہ السلام کلام اگدئی وی اتوکو علیها تکیا لگو ما زپدی باندی چه کلستڑ شم گڑی سروم و احشو بها علا غنمی او سندما پدی سرا سندم پدی سرا یعنی دا پانے علا غنمی پخپلو بیدو باندی ولی فیها معارب اخرى و مالرا پدی کی نور فیدیم دی د نور کارونو د پارم د استعمالو ما. قال الکها یا موسی نو الله ورته ویلی وی غرزوای موسی. الکها مراد د اظهار د معجزې. فالقاها نو غرزولا موسی علیہ السلام هغه امسا فاذا هي حیه تسعى نو په دغه وخت کې دا مار شو چې منډې وهلې. اوس الله ورته وی خذها وی نیوا ولا تخف او م یریگا وی نیوا او یریگا ما سنعیدها سیرتها الاولا زرد جمون بے را بدل کو اول حالت تا هغه اول حالت تا بے واپس کو یعنی امثابت نه جوړ کو. وضمم یدکا اظهار د دویم معجزه. وضمم او راجوخ کا اخپل لاس الى جناخ کا اخپل ترختا تخرج بیضاء نو بزی صفا من غیر سوء بغیر د بیمارینا آیتن اخرى دا ببل نخوی. بیضاء سپین بوی خدا سپینواله بے د برگ د بیمار د وجن نوی. من غیر سوء لنوریک من آیاتنا الکبرى. لنوریکا متعلق معذوف دے مانا فعلنا ما فعلنا دامونگا چیسو اکڑل دامزکا اکڑل چی لنوریکا من آیاتنا الکبرى چی مونگا او خیوتا تا دخپل غٹو نخونا. ذکر دا نخی تو اگرا زمونگ دا قدرت دا دین نور غٹ غٹ نخی مونگتا تا خویولو والیو. هغه نخی سدی دا قوم فرعون او دا فرعون دا قوم تباہی دا اغم مونگتا تخولو والو. اذهب الى فرعون انه طغى لارش فرعون تا دکا آغا سرکشی کڑی دا. قال رب اشرح لی د دې دیانا اس آیت نمبر 43 پوری دویم مقام دے. پدی کی د موسی علیہ السلام دعا ذکر کئی بیا د دعا قبولیت تے او د مخکینو احسانات و تذکرہ د اجمالاً. قال رب اشرح لی صدری. موسی علیہ السلام تا چې کله پته ولګی دا چې الله پیغمبری را کوي او الله می فرعون طرف تا را لیگی بطور نبی. نو موسی علیہ السلام ته خو پته وا چې دی کې به د تقریر ضرورت خو به هم را دي کنه. نو موسی علیہ السلام خپل دان کې د تقریر صلاحیت نه غنو چې تقریر به د څنګه کومه هغه به ډک درباری. نو کی دی شي چې زه پورا خبره نه کړې شمه هی د پر الله نه دعا غواړي. دا یو فطری خبره ده. سوئی قالا اویل موسی رب دما اشرح لی صدری پرانی دی مالا دما سینا ویسر لی امری و آسان کے ماتا دما دا کار وحلل عقدتا من لسانی او کلاو کی غوٹا دما دا جبی چی دوی پویشی زما پا خبرو. زما دا جب غوٹا ازادہ کی کلاو کی چی دی زما پا خبرو پویشی. مانا دا فطری آغا جھجک چی ورتوائی چی دا آغی دا وجہ نا دا انسان جب نخوزی یا انسان په ذهن کې ډېرې خبرې کی دي او چې په منبر کینی نو په 5 منټو کې خبرې ختمې شي. داسې وي یو طبي جھجک وي د چا مخکې خبرې کول دا ډېرې ګراني او یو د مولا له الله صلاحیت ورکړی ورنه د عوام خو
د مړي اعلان نشي کولی هغې کې هم خطا شي او دی له بیا د ملا پورې خاندي چې وګوره دی بیان کوي او دی نه کوي دا ډېره ګرانه خبره وي چې چاته مخامخ کینل خبرې کول بیا د هغه ته سمجاول خبره دا ډېر ګران کاري حضرت موسی فطري طور باندې ځان کې دا کمې ګڼي وایي دا واحلل عقدة من لساني دا د ژبې غوټه مې پرانیزي چې دی زما په خبره پوه شي دې کې بیا اسرائیلي روایاتو کې یو عجیبه کیسه دلته لیکلی شوې ده ما درته ویلي که نه چې زمونږ بعضې مفسرینو باندې دا غالب وي چې دا یو ټکی راغلی د هغې دپاره د خامخا کیسه وي لکه دلته راغلي چې واحلل عقدة من لساني نو دی ته نه دا پوه شول چې د په ژبه کې غوټه وه لکنت چې ورته وایي دا لکنت یې په ژبه کې ولې ووایي وایي په وړوکوالي کې یو ځل دی موسی علیه السلام په بچپن کې د فرعون هغه تاج یې واغیستو او په خپل سر یې کېښودو چې دا هغه فرعون د دې نه یو بد ګمان واغیستو یو بد شګون حاصل کو چې دا خو د ښه کار نه دی کړی نو هغې غصه شو چې دې ماشوم ما ته خطري لګي دا ولې وکړل نو دربار والو او ښځو ورته ووایي چې دی خو ماشوم دی دا یې د بچپنې د وجې نه کړي دي هغه ووایي چې نه نه دې کې څه دي هغه ته حقیقت پته وه که دا خبره رښتیا وي نو هغه ووایي چې نه داود صاحب هغه وی چې نه دا د په حقیقت سره کړي دي نه دی وایي هغه ورته ووایي چې د داسې امتحان به وکړو یو تھال کې یو خوا سره کېده او بل خوا ته انګار کېده ګورو چې دی به کم خوا لاس وړي نو وایي موسی علیه السلام هغه انګار واغیستو او خوله کې واچو هغې د وجې نه ځان خو یې بچ شو لیکن په ژبه کې لکنت پیدا شو نو دا خبره ده لیکن عقل خو یې نه مني که نه ځکه انګار د اور هغې ته خو چې لې سړی هم لاس داسې رشته کوي نو مخکې نه حرارت محسوس شي نو انسان لاس راخ کي نو بیا دا هغه انګارو چتول بیا یې تر دې پورې راړل بیا یې خولې ته غورځول دا د ناممکناتو نه ده لہذا دلته کې دی کیسې ته ضرورت نشته سم همه عامه خبره ده چې فطرتن حضرت موسی علیه السلام دا محسوس کړل چې یا الله دا طبی ججک زه محسوس کومه دا رانه لرې کې وجعل لی وزیرا من آلی او راکې ماته وزیرا ملګری من آلی زما د کورا هارون رور د زما اشدد به ازری کلک کې په د سره زما ملا و اشرکه فی امری او شریک کې ما سره زما په دې کار کې کای نسبحک کثیرا دا د وزارت فیدی دی وزیر ولی جوړ کې دې دپاره چې مونږ تسبیح وو ډېره دا نه چې دواړه رونه دی مونږ د ملک خزانه دواړه ولوټو دا نه کای نسبحک کثیرا وزارت دی له غواړو چې د الله تسبیح وکړو د قوم خدمت پې ډېر وکړو ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا دا توسل دے دا اللہ پا صفت سرا یقیناً تا پا منگمانے بصیرن لیدن کے قال قد اوتیتا قبولیت دا دعا یقیناً تاسو تا درکڑے شو سؤلکاس تاسو غختل شوے شیئے موسیٰ تاسو چې سو غختل اغستاسو قبول شو ولقد مننا علیک مرتن اخرى اس یاد دیانا تذکرہ کئی چې مخکې نه هم ما په تاسو باندې ډېر احسانات کړي او مونږ احسان کړي دي په تا باندې مرتن اخرى یو ځل مخکې هم کله اول انعام اذا اوحینا الی امک ما یوحا کله چې موږ خبر درکړو ستا مور ته د هغه چې وحي یوحا چې خبر ورته ورکړی دی شو انکذ فیه چې واچوه دی په صندوق کې بیا یې واچوه فی الیم په دریاب کې فلیلقه الیم
نو اوبا غرزی دلرا دا دریاب بی ساحل پغاڑا نو اوبا نیوی دلرا دشمن زما او دشمن د او ما واچو پتامانی مینا دخپل طرفنا ولی تصنع علی عینی چتات پرورش دی اکڑیشی زما دسترگو مخ کے از تمشی دویمی نام کلچی گرزی دستا خورا فتقولو اواغیوی چی حل ادلکم آیا خبر کم تاسو پدسی چامان دی یکفلوہو چی تربیت بہو کی دی ماشوم نو فرجانا کا منگت واپس کرستا مور تکی تقر عینوها چی یخیشی استرگی داغی ولا تخزنا او غمجن نشی درمی نام وقتل دا نفس نوتا یو سڑے قتل کڑیو نمونگا بچ کڑی تا دا غی غمنا وفتننا کا فتونا او ازمیختون را وستل پتامان نور ازمیختون دیر نور دیر ازمیختون تامان رالل دا قتل خطا دا غی دغنهم تا بچ کڑی دا غی نپس دا مدین سفر دا سفر کی آزمائشونا بیا داغین رستو نور ازمیشونا آغا پتا باندرالل فلبثتا سنینا دا سلورمی نام نتو اسی دیر کالا دا مدین والو کی ثم جیتا بیا ترالی علا قدرن پا مقرر وقت مانی اے موسیٰ کم چې الله وخت مقرر کړو په هغه وخت مقرر معنی اوس بیا ته مونږ مصر تراوستي واستعناتو کلی نفسی پیند مینا موما مونږ ته غوړه کړې د خپل ځان د پاره نو اذهب انت واخوک بیااتی نو زت او رور استاد ما آیتونو سرا ولا تنیا فی ذکری او سستی مکوي تاسو دواړه فی ذکری زما په بیان کې یعنی زما د توحید بیان کې هیڅ سستی مکوي اذهبا الی فرعون انه طغى د دې د آیت نمبر 55 پوری دریم مقام ده پدې کې خطاب ده موسی او هارون ته او طریقه د دعوت ته دواړو لا تسلی ده او د دوو سوالونو جواب ده سلور عقلی دلیلونه دي اذهبا تاسو دواړه دی الی فرعون طرف ته یقینا هغه سرکش شوی ده دعوت ولور کی پکم طریقہ فقولا له قولا لینا تاسو ویناو کی اغتا وینا نرما نرم وینا فیدہ بسوی لعلہ یتذکر او یخشا کی دیشی چیغے نصیحت والی یا بہو یریگی نو وینا چی بنرمی نو اغیب اور تغوگ دی کنا موافق وینا قالا نو دیدوارو ویلے ربنا اے رب دمونگا یقینا مونگا یریگو ان یفرط علینا چی غیب پا مونگ مانے دیاتے ہو کی او ان یتغایا باغے سرکشیو کی قالا اللہ ورطو ویلے لا تخافا میریگئی اننی معکما یقینا زتا سسرے ما اسمع و ارا اورم و گورم دا دیو داعی دا پارا نہایتی تسلی احتمام و انتظام بھی او ہر داعی دے اخپل ذہن کے دا خبرہ یقینی ساتھی چے اللہ دما خبر اوری او اللہ دما حال گوری اننی معکما اسمع و ارا فاتیا ہو نو تاسو لار شی دوارا فرعون دا فقولا تاسو ورطا ہوئے چی یقینا منگا رسولانی استاد رب فارسل معنا نو لے گا منگ سر بنی اسرائیل و سزاگان مورک و دیتا قد جینا کا بی آیت من رب کا یقینا منگ راوڑتا تا نخ استاد رب دخوانا وسلام علی من اتبع الہدا و سلام تیابا پاغ چاوی چی تابداری دا ہدایت اکڑا عذاب نما حق بچکی کی چکم زمون ہدایت تابی شو انا قد اوحی الینا یقینا منگتا وحی شیدہ چی عذاب بوی پاغا چا باندی چتا چا تکذیب کو وتولا مخیو گرزو قالام فرعون سوال دے اول فمر ربکما یا موسیٰ نسوک دے استاسو رب موسیٰ رب خود فرعون مطلب داو چی رب دا مصر والو خزیمہ دا تاسو کم رب یادوئی نو موسیٰ علیہ السلام وی ربنا الذی آتوا کل شیئن رب زمونگ آغا ذات دے جو ورکڑی دی ہر سیز لا خلقو پیدا اخداغا ثم حدا بیائی ورطلار خود لدا دا جوانتی رولو نو دی کہ خو فرعون لا جواب شو دویم سوالیو کو چی فما بال القرون الاولا نو سحال دے داغا زڑو خلقو دا ہر فرعونی
هر فرعون د خوانا دا تلبیسانا سوال وی د داینا دغس یو قسم سوال چې د داعی داغي جوابو کی او دا خلق دنه متنفر شي د جذباتو نه کار واخلي. نو فرعون هم تپوس کوي ها مطلب څه وای زمونږ ومنلا چې ستا خبره ټیک ده خو ستا مخکینی مشران خو هم په دغه عقیده تیر شي و چې کم معنی اوس مونږ یو نو ته مونږ ته ووایه چې د هغوی څه حکم شو. په هر علاقه کې دغسې څه مشهور افراد او شخصیات وي که نه نو هغوی ورته مخې ته کیدي چې د هغوی به بیا په باره کې ته څه وایې نه که دی جذباتي وي او د قرآن نه واقف نی نو دی بیا هلته هم فتوې ولګوي نو بس هغه نتیجه د هغه په حق کې وځي. نو موسی علیہ السلام دا حکیمانه جواب یاد ساتل غواړي چې علمها عند ربی فی کتاب چې کم تیر شوي هغوی الله ته تللی دي هغوی خبرې نه کوم مخ ستاسو په باره کې لګیا یم. قال نو موسی علیہ السلام ویلی علمها عند ربی دا هغوی علم زما رب څخه دی فی کتاب په هغه کتاب کې لا یذل ربی ولا ینسا چې نه هیریږي نه غافل کیږي زما رب او نه هیریږي هغوی پوه شه او زما رب پوه شه. دلته موسی علیہ السلام په هغوی باندې فتوه نه ده لګولې ورنه فتوه حقیقت کې دغه دا چې هغوی هم ګمراه دي لکه حضرت ابراهیم ویلی وو چې هغه ټول ګمراهان دي چې کم په دې عقیده تیر شي دي خو چونکې دلته تلبیس و د فرعون نو دلته د حکمت نه کار واخیستو. الذي جعل لكم الارض مهدا هغه ذات دی چې جوړ کړی تاسو لزمکا مادن د آرام دیا وسلک لکم فیها او تیار کړي دي تاسو لا په دې ځمکه کې لارې او ورۍ د اسمان نه اوبه نو موږ وباسو په دې اوبو سره ازواجا جوړې من نبات شتا د بوټو مختلفونه کلو ورعو انعامکم خری او سروی پکی اخبل ساروی یقیناً پدے کہ خامخا نقیدی عقل والولا منها خلقناکم وفیها نعیدکم دم دلیل عقلی دے منها دغ خاورنا منگا تاسو پیدا کری او پدے کے با تاسو منگا دوبارہ بوزو ومنها نخرجکم تارتن اخرى او دین اب منگ تاسو راو باسو تارتن اخرى دوبارہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا سلورم مقام دے آیت نمبر 76 پورے د موسی علیہ السلام مقابلہ دا جادوگر سرا دا غی ایمان راوڑل پا آخر کے تخویف و بشارت تی. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ او خامخامنگا خود لیدیدتا آیاتنا كُلَّهَا اخبل طول نخی فَكَذَّبَانو دا تکذیبو کو انکاریو کو. فرعون تا وی منگا طول نخیو خولی اتمام حجت پہ اوشو داغین رستو تکذیب و انکارو کو. قالا دا سوئی دا قول یا خود فرعون اخبل دا زعم او دا خیال مطابق دے او یا بیا تلبیس او دوکا ورکول مقصد دی. وی اجیتنا آیت راغل منسکال تخرجنا من اردنا چی تو باسی منگا دخپل ملکنا پخپل جادو سرا. اے موسیٰ یا خو واقعی فرعون تا د موسی علیہ السلام نه دا خطره محسوس ہوا او یا دسې نانو خو صرف دوکه ورکول غواړي خپل ارکان پارلیمنٹ چې کم نور خلق وکنه صاحب اقتدار طبقه هغوی د موسی علیہ السلام نه متنفر کول غواړي. فلناتینک بسحر مثلی نو خامخامون براولو تا جادو بدی ددی پشانتے فجل بیننا و بینکا نو مقرر کا زمون اوستا پا مزک موعدن یو وعدا لا نخلفه نحن ولا انتا چی خلاف نکو داغی وعدینا نمونگا نتا مکانا سویا یو کلاو میدان. قال موعدکم نو موسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام خو چونکہ تسلی شی وکنا اسمع و ارا الله ویلیو ناغتا صدا محسوس کیږي نه چې ضیاب استاد خوخي وی یا زما د خوخه وخت به مقرر کې یا زب مقرر کوم نه. موسی علیہ السلام جواب کوي موعدکم وعده تاسو با یوم الزینت اغرز د خوشالۍ وی د دې قوم
یو اختر رز واجبای کې به ټول قوم جمع کېدو نو بس هغه یوم الزینت چې دی هغه د مقابلې رز به وي هسې هم خلک راغلي وي د لرې لرې نه وان یحشر الناس ضحا او جمع به کړی شي خلک د چاش په وخت کې وختي به خلق جمع شي چې واپس دل ورته آسان شي وي فتولا فرعون نو واپ وګرځیدو فرعون فجمع کیده نو جمع کو خپل تدبیر ثم اتا بیا راغه قال لهم موسی او دیت موسی دا موسی علیہ السلام دی ساحرانو ته نصیحت کئ ویلکم تبا بشیلا تفتروا علی الله کذبا مجوړوي په الله دروغ فیسحدکم ورنا جڑ بہو باسی استاسو بعذاب بعذاب سرا وقد خاب من افترا یقینا ناکام دی غسوک چې په الله دروغ جوړي فتنازعون یو بل سره اختلاف کو امرهم د خپل کار په باره کې بینهم په خپل منځ کې واسر النجوا او پټه مشوره وکړه موسی علیہ السلام دی خبرو پاغی باندې اثر وکړو یعنی سناس زړه دې دماغ ته کوشوي چې ګوره دې تنها په داسې یقین سره چې دې خبرې کوي مونږ ته نو خامخا د خبره کې څه اثر دی نو وی چاوي چې دا مقابله پکار دا چاوي چې نه د پکار خو مشوره په دی وشوه چې دا مقابله به وکړو کدی مقابله کې دې کامیاب شو نو مونږ به ایمان راوړو ځکه چې دې بیا نبی دی فتن اثر النجوا قالوا دیویل ان هذان لساخران نیتا ندی دا مگر دو جادوگر دی یریدان دی غواړي چې تاسو وباسي تاسو د ملکنا په خپل جادو سره ويذهبا او ختم کی بطریقتکم المثلا تاسو هغه بهترین طریقه معنا په دې مصر کې چې کوم بهترین نظام مونږ رایج کړی دی دا د ختمول غواړي لکه دلته زموږ ملک در در د جمهوریت غم شي کنه وای دا جمهوریت په خطر کې ده اسلام د کم مطلب د پاره چې کم مقصد له ملک جوړ شي وو الله سره چې کم وعده کړی وا چې بدی دی ملک کې بد لا اله الا الله والا نظام راضي هغه خو په کې تاسو چرته یو سکند ل نافذ نکو او جمهوریت ل بیا عام او خاص ټول میدان تراشي د جمهوریت دفاع د پاره بیا عوام او خواص دا ټول یوشي او د اسلام خبره چې کې نو بیا ټول اړخته شي نو به طریقتکم المثلا دا د هر فرعونی نظام طریقه ده چې دموږه دا بهترینه طریقه مونږ چې کم تاسو لا دستور در کړی دی مونږ چې کم امن در کړی دی مونږ چې کم حالت بهترین تاسو ته پیش کړی دی وی دی دل دا خرابول غواړي لہذا دا د ملک د آئین دشمنان دی دا چې دی دا د ملک د امن دشمنان دی وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا نو جمع کئی اخبل تدبیرنا بیا راشی پا صفونو کے وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى او نن با کامیاب وی هغه څوک چې غالب شو قالو یا موسی نو دیوی یا موسی یا خطو غرزوا یا بمونگیو اول دا غرزون کنا قال موسی ویلینا نتاسو غرزوی فیدا خپالوهم پا دغ وقت کی رسید آغی و عمساگانی یخیلو الیه خیال کی راتلی دا موسی دا دی دا جادو دا وجنا انہا تسعاچی یقینا غمنڈی وحی فاوجس فی نفسه خیفتا موسی نو محسوس کو موسی بخپل زړه کې خوف نو قلنا مونږ ویلی لا تخف مجریگا انکا انت الاعلی یقینا تب کامیابی والق ما فی یمینکا تسلی اغرزوا حغا جستا بخلاص کی دی تلقف نو دا بطیر کی ما حغا سلرا صنعو چی دی تیار کردی دی انما صنعو کید ساخر زگا یقیناً دا دی چس جوڑ کری دی دا تدبیر دا جادوگر دے ولا یفلح الساخر خیثو اتا او جادوگر نشی کامیابی دے چکم دیانم راشی فاولقی السحراتو دا اصفا فسیحی دا مانا نو اغرز ولشول جادوگر سجدن سیدہ کون کی وی آمنا منگ ایمان راوڑو پر رب دا هارون او دا موسیٰ
قال فرعون ویلی آمنتم له قبل ان آذن لکم تاسو ایمان راوړو په د باندې مخکې د دینا چې ما اجازه درکړي تاسو ته انه لکبیرکم الذی یقینا د خامخاس تاسو هغه مشر دی چې تاسو ته جادو خولې دی فلو قطعنا نو زب پریکم تاسو لاسونه او په عدل بدل او زب تاسو پانسی کما فی جذوع النخل پتنی د کجورو کې ولتعلمن اینا او تاسو به پوه شئ چې ممکن سوق دی سخت عذاب والا وابقا او سوق دی پاتې کیدونکې قالو دا شجاعت دے دا اصحاب موسیٰ ذکر فرعونیانو دا ایمان دا قوت اندازہ آغیت نوا چی ایمان سمر قوی شے دے آغی خو دا گنل جوڑا بس دا جادوگرم عام خلق دے لکه چی دا نور میں سروالدی دا جادوگر حقا خلق دے چی مونگ نے مطالبے کھولی چی مونگ تبا سا اجرت را کوئی کنا خواغی تا حقیقت نو پتا چې اوس دا جادوگر عام خلق نه دی دا د موسی مانی ایمان راوړو او د ایمان د قوت اندازه د هیڅ دور فرعون ته نوی زګه هغه د ایمان والو مقابله کې راضی او چې راشي نو هغه ټول فرعونیت تباشي نو هغه وی قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات هیچری مونگا ترجیح نشو در کولے تا تا پا آغا سباندی چه مونگ ترسیدلی دی واضح دلیلونا مونگا اس واضح دلیلونا ولیدل زمونگ د زړنا اوس فرعون او داغ فرعونیت وتل دے والذی او پا آغا ذات مانی چه مونگے پیدا کریو فقد ما انتقاد نو اکا سچ تکول شی انما تقضی هذه الحیات الدنیا یقینا تو ختمول شی دا جوان دنیاوی تا فیصله خو صرف دی جوان دنیاوی کی چلیگی نو اکا چه سکول شی مونگ سرا ذکا انا آمنا بربنا مونگ ایمان راوڑو پخپل ربانی لیغفر لنا خطایانا چه بہو بخی مونگتا زمون گناہونا وما او حغس چتا مجبور کری ومونگ علیہ پدے باندے من السحر یعنی جادو یو مطلب دا چې دا جادو فرعون دا جبری تعلیم وہ پا مصر کے خامخابا پا ذہین معشومانو باندے بے دا تعلیم کو نزک دیوائی چې ما اکراہتنا علیہ من السحر تا پا دی جادو باندے مونگا مجبور کریو اللہ براتا دا جرم ہم ابخی بعض مفسرین فرمائی وی لکا رستو چه تیر شول چه دا حضرت موسیٰ علیہ السلام خبرو پا دی باندی اثر کڑے انو فتنازعو امرهم بینهم دی پخبل کی پٹا مشورہ اکڑا او دی مقابلی لنبو تیار دی وی چه دے واقعی جادوگر ندے لیکن فرعون دی مجبور اکڑل چه تاسو بخام خواہ جادو کے مقابلہ کوئی نزک دیوی چې ما اکراهتنا علیه من السحر مانا مونگا خو مخی نا پویشیوو خو بدی مقابلہ مانی تا مونگا مجبور کریوو اللہ بم ابخی واللہ خیرن اللہ بہتر دے ثوابا دا بدلی پا اعتبار سرا لمن اطواعہو چی چوک دا اللہ اطاعت کئی و ابقا او باقی پاتی کی دن کے دے عقابا لمن عصاہو دا سزا پتور مانی اغا چالا چی دا اللہ نافرمانی کئی نو بدی قول کی رد دے دا فرعون دا خبری چی لتعلمن اینا اشد عذابا و ابقا دا غیر رد دے پکے ذکر اللہ وی واللہ خیر و ابقا انہو من یات مجربہو مجرمہ تخویف اخروی یقیناً شان دادیس چسوک برادی اخبل ربتا دا جرم پا حالت کینو یقیناً دلر جہنم دے لا یموت فیا ولا یحیا نب بگمری او نب جوندیوی ومن یاتی مومنا او سوک جبرادی رب سکا دا ایمان پا حالت کی چی عملو نے کڑی بنیک نو دیل بوی درجات العلاو چت درجی جنات عدن چه باغونا دا عدن بوی بئی کی بداغی دلاندن نیرونا خالدین فی ہمیشہ بوی دی باغی کی ہمیشہ وذالک جزاء من تزکا او دا دی دا سزا دا بدل دا دا غچا تزکا جزان پاک کو ولقد اوحینا الی موسیٰ دا پنزم مقام دے آیت نمبر 82 پورے پدی کی ذکر دے در بنو اسرائیل و دا نجات
د فرعونیانو غرقېدل او بیا په بنی اسرائیلو انعامات آخر کې تخویف او بشارت ته ولقد اوحینا الی موسی خامخا ویلې گلی و موسی ته ان اسر بعبادی چې پشپ باندې او باث دما بندیان فضرب لهم طریقا نو جوړه کدی د پار لار په سمندر کې اوچا لا تخاف درکا چې تاسو ته بن یریږي د دشمن د نیولونا ولا تخشا نه به یریږي د غر کې دونا لا تخاف درکن ولا تخشا فاتبعهم فرعون روان شو دی بس فرعون سره د لخرو فغشيهم من اليم نو راگیر کو دی فرعونانو لرا د دریاب ناغس چې راگیر کړل دا یو ابهامی خبروي ماند آغی شیز اهمیت او حولناکی ته اشاره وی واذل فرعون قومه او گمراه کړل فرعون خپل قوم وما هدا او لار ورته نه خولا دیگر رد دے داغ د دعوی چی صورت حامی مومن کی را دی چی اہدکم الى سبیل الرشاد اللہ وینا سبیل الرشاد دے قوم ان رسو بلکہ قوم پا غلط اللہ روان کو یا بنی اسرائیل پا بنی اسرائیل باندی دا انعاماتو یا دہانی اے بنی اسرائیلو مونگا بچکڑی وی تاسو دستاسو دشمنانو نا وعده کړی و مونږ تاسو سره جانب تور الیمنا د ترخی طرف تا ونزلنا نازل کړی و مونږ په تاسو باندې منو سلوا او مونږ درته ویلی وو چې خورئ تاسو د هغه پاکو څیزونو نه چې مونږ درکو تاسو لا ولا تطغوا فیه او په دې کې سرکشي مه کوئ توغیان پاغي کې پدریو طریقو سره و یودا چې ناشکری مکوي بلدا چې د اعلی په بدله کې ادنا مغواړي دریم دا چې ذخیره کوي ما او یو دام بکی وو چې د غیر الله د پاره پکې تحلیل او تحریم مچلوي لا تطغوا فيه پدې کې با طغیانی نه کوي په دغه سلورو طریقو فیخل علیکم غضبی ورنا رابشی بتاسو غضب زما او هغه سوک چې راشي باغمان غضب زمان فقد هوا دې هلاک شي و انی لغفار او یقینا زخامخا بخون کې ما د هغه چا د پاره چې توبه وباسي و امن عام ایمان راوړي عملو کې نیک ثم تدا بیا مضبوط شي په دغه هدایت وما اجلک عن قومک یا موسی او سسست زر اباسلی اے موسی د خپل قومنا دا د میقات اول تذکرہ دا مانتا سره الله وخت مقرر کړي وو دا غ مقرر وخت نه مخ کې ولی رالی سو وجدا ولید دمر تیزی وکړه ولی مطلب دا چې قوم کې دې س ګډوډ پیدا شو دا ولی نو حضرت موسی حقیقت کې دا سوال په دو سوالونو باندې مشتمل دی یو دا چې قوم دې په کم حال کې پری خودو دویم دا چې تولی ذر علی نو ځکه موسی علیہ السلام جواب کوي د دواړو په ترتیب سره وای هم اولای علی اثری هم هغه قوم زما دغه دې زما پسې پسې را روان هغه ما پسې دي زما په نقش قدم واجل تو الیک رب او ما جلدی وګړه تا ته زما رب لتردا چې ته پر رضا شي قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ها وما اجلك تردی پوری پینځم مقام و د دې دیانه او شپږم آخري مقام دی آیت نمبر 98 پوری پدې کې د موسی علیہ السلام غوسه کېدل دی په خپل قوم باندې د عبادت العجل د وجنا او بیا د هغه رویه هغه عجل سرا او د عبادت کول والو سرا قال فإنا قد فتنا یقینا مونږه ازماو کړه داستا قوم من بعد کا تا نرسو او گمراه کړل دیلره سامری فرجا موسی الی قومین واپس لړ موسی خپل قوم ته په غوسه کې اسفن افسوس کوونکې قال یا قوم اوی وی اے قوم زما آیا وعده نو کړی تاسو سره تاسو رب وعدن حسنا خیسته وعده معنا وعدن حسنا د توحید وعده و تاسو سره یا وعده معنا د تورات د ور کولو وعده وا نو افطال علیکم العهد یا وګ شو پتا سمانه عهد یا تاسو اراده وکړه چې را کوز شي پتا سو غضب درب فاخلفتم موعدی چې تاسو خلاف کو زما د وعدینا قالو نو قوم ویلی ما اخلفنا موعدک بملکنا مونږ خلاف نه د کړه ستاد وعده په خپل اختیار سره
ولكننا حملنا دا وجه ذکر کوي وسب وی لیکن حملنا بوج کړه شوی وو په مونږ باندې اوزارن گناهونه د گناهونو بوجونه را مانی اچیدلی وو من زینت القوم من اجلیا د قوم د کالو د وجنا مطلب دا و چې مونږ کم ځان سره کالی د کپتیانو راوړي وو نه زمونږ په ذهن کې دا زمونږ په دماغ باندې یو قسم بوج او ټینشن وو چې دا کاله استعمال به مونږ له حلال وی که حرام به وی دا مونږ سوکړل نو په دغه حالت کې سامری مونږ ته ویلې چې دا تاسو ټول کاله او غرزوي دا تاسو له استعمال حلال نه دی نه مونږ غټول کاله او غرزو او بیا د هغې نه وی سامری دغه سې خې جوړ کو چې هغه آوازونه کول نو څه خلک ځان سره خطا کو حملنا بوج کړه شوی وو په مونږ باندې گناهونه من زینت القوم د قوم د کالی د وجنا فقذفناها نو مونږ غرزول فکذالک نو دغه سی غرزول سامری هم نوې باس هو غي د پاراس خې جسدن جسا چې غي د پارا आवाज وو فقالو نو دوی هذا الهکم و اله موسی دغه د الہ تاسو او الہ د موسی خو هیر کو افلا يرون ایدی سوچ نو کو چې الله يرجو الیہم قولا چې نشي واپس کولې دے دیتا جواب ولا یملک لکم ذرا اور فیدا نشي رسول دیتا او نه نقصان ولقد قال لهم هارون من قبل او خامخا ویلی بو دیتا هارون هم دین مخکی چې قوم دما انما فتنتم به یقینا تاسو په فتنه کې واچول شوي د دې سخی د وجنا وان ربکم الرحمن او یقینا رب تاسو رحمان د فتبعونی روان شي ما پسې واتیو امری او بیناو منی دما قالو نو دیوی لن نبرح علیه هچریب مون نزود دینا عاکفینا مون بیو عبادت کون کی دد ترجیح چه واپس راشی مون تا موسیٰ قال یا هارون موسیٰ ویلی هارون سسیز تمن کڑوے کل چتا اولی دل دی ظلو چه دی گمراہ شول نو اللہ تتبعنی تا زما تابداری ولی نو کڑی مانت زما په لار ولی نوې تلې ما خو تا ته دا قوم پریخو نو یو مطلب دا چې تا دیتا بیان ولی نه دې کړې نو هغه بیان خو حضرت هارون وکړو مخکې ورته ویلي چې بیان وغیرہ ما کړی دی بعد وای چې الله تتبعنی تا ته نو پتا چې ما دا قوم په ډنه باندې سم کړی و نو ډنه به دې اخیستې وکنه تا ورسره زما ولا کار ولی نکو نو دی ورته وای افعصیت امری آیتا نافرمانی وکړه زما د حکم قال یا ابن ام یا ابن ام لا تاخذ منی واگیر دما و نصر دما یقینا یریدما ان تقول چې تبا اوای فرقت بین بنی اسرائیل چې ډلې دې پیدا کړې په بنی اسرائیل کې او لحاظ دیونو کو زما د قول قال فما خطبک یا سامری اس سامری ته متوجه شو چې ستاسو پروګرام دې سامری قال سامری ورته وای بصرتو بما لم يبصروا به ما اولیدو هغه څه چې دای نو لیدلې فقبضت قبضه من اثر الرسول نو ما واغشتو یو موټه من اثر الرسول د دې رسول د نقش قدمنا فنبذتها نو ما اغرزوها وكذلك سولت لي نفسي او دغه سي خیسته کړو مال را زما نفس بصرتو بما لم يبصروا به وای سامری چې وی چې ما هغه شی ولیدو چې دینو لیدلې نو دا څه شی وو نو دلته یو کیسه دا واقعا او واقعا دا چې دا حضرت جبريل وو وای سامری اخبل دا عذر دس پیش کو حضرت موسی ته وای چې ګور کلامونه د دریاب نه وتو کنا نو په دې وخت کې ما وکړو چې حضرت جبريل په آسمانه سور دی دی بنی اسرائیل هغه اون پیجندو ما او پیجندو نو بیا سوال چې د څنګه او پیجندو نو وای د په بچپن کې جبريل د تربیت کړو دی له بیا یو بل ډیر اوږد کیسه ده چې د حضرت جبريل د تربیت کړو دیم یو معشوم وو چې مور
دغه کړو د فرعون ظلم نه سیټ تکړه وو خو دې اوبوز غړولې وو بیا دغسې یو بیابان کې پروتو په ډاګه باندې بالکل هلته هېڅ شی نو جبریل به راتو او دته به پی ورکولې تر پرورش یې وشو بیا یې تېنه اشعار جوړ کړي چې وګوره جبریل چې د چا تربیت وکړو نو هغې سامري جوړ شو چې فرعون د چا تربیت وکړو نو هغې موسی جوړ شو نو وایي دغه دی وایي چې بصرتو بما لم یبصرو به نو وایي چې ما وکتل نو دا حضرت جبریل د آس من اثر الرسول د هغه د قدم خاوره مې ځان څخه واخیسته چې دا به چېرته په کار راشي ببرکتي تبرکي خاوره ده نو هغه مې ځان سره غوټي کې وتړله بیا چې کله دا کالی وغیره مونږ ویلي کو نو ما وایي پکې هغه خاوره واچوله نو فنبذتها وکذلک سولت لی نفسی د دمره واقعه په دې لنډو دغه کې بیا ډېرو تفسیرونو ویلي چې دا واقعه ده دا د خپل عذر پیش کوي خو دې ته څه ضرورت نشته لکه محققین مفسرین تفسیر سراج المنیر وغیرہ وایي چې دې ته ضرورت نشته هغوی بیا داسې وایي چې داسې اثر الرسول دغه رسول مراد د موسی علیه السلام مطلب دی وایي چې بصرتو ما ته دا د موسی د دین دا راته حق ښکاره شو لم یبصرو ما دی کې مصلحت وګڼو چې بنی اسرائیلو پکې مصلحت نو ګڼلې بیا ما وایي یو موټی مانا څه وخت دپاره د موسی تابعداري وکړه فنبذتها بیا مې پرېښوده او وکذلک سولت لی نفسی فی ظلال القرآن کې سید قطب سے وایي چې دا د عذر لنګ دی بس هسې عذر لنګ مطلب دا دی چې یو خو غلطي کړې ده خو دی و راهب سړی راهب غوندې و صوفي و جاهل نو د خپل دی غلطي له بیا هغه تقدسي رنګ ولا ورکوي چې ګوره ما دا داسې کړي وو نو دغه مبهم الفاظ استعمالوي چې بصرت بما لم یبصرو حقیقت کې نور هیڅ شی نشته حقیقت کې دا جرم کړی دی بنی اسرائیلو د گمراهی سبب جوړ شوی دی نو موسی علیہ السلام هم پوه شو ځکه ورته وایي فذهب نو ځه بیا فإن لك فی الحیات ان تقول لا مساس یقینا تا لرا په دې دنیا کې دا سزا ده چې ته به وایې چې لا مساسا ما سره مه لګئ ټچ می ناټ دم یو بوټی دی وایي چې هغې ته ګوته څوک وړي نو هغې بند شي نو بس دلم دغسې سزا حضرت موسی علیه السلام په جبه الله ورکړه چې ته به چې څوک به ورته رشته کېدو لکه د دې زمانې الرجي غونې وه خلکو نه نو د د مرض کې به تکلیف کې به شدت راغی لہذا دې به د هر چا نه غړېدو وی به چې لا مساسا ما سره مه لګئ وان لک موعدا لن تخلفا او یقینا تا لرا وعده ده چې هېڅ چرې به د هغې خلاف نه کېږي وانظر الی الهک دراوس د خپل الہ حال دی وی وګوره خپل هغه معبود ته چې ته وې په هغه باندې عاکفن عبادت کوونکې لنحرقنه خامخا سوځو به مونږ دی بیا باندې لننسفنه فی الیم نسفا خامخا دوړه دوړه به کو په دې دریاب کې دوړه کول چې پته ولګي چې الہ دی نشي کېدی انما الهکم الذي یقینا الہ ستاسو هغه الله دی چې لا اله الا هو وسع كل شیء علما راګیر کړي هغه هر څیز لرا علما په علم کې اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين